السلام علیکم زما شو قدر د دواوی د مومندو د آس پاس باندو غیورو کشرانو مشرانو ټول یو ځل درود شریف ووایئ. اللهم صل علی زما رونو حقیقت خبره ده چې زه ګوره مجبوره شمه چې زه ډېر څه وینمه نو د هغې نه راشمه تاسو ته دلته ودرېږمه او خپلو ملګرو ته هم خبر وکړم د قوم وطن پارټۍ ملګرو ته هم او زما ذاتي ملګرو ته هم. حقیقت خبره ده چې ټولو پښتو کې یو متل دی چې ړانده ډېر دي که بینا، نو زه وایم ډېرو خلکو به جواب ورکوو چې ړانده ډېر دي، نو زه باید ووایم چې ړانده صرف او صرف خفه کېږئ مه زما په پي کې اساټ کې دي، په بل ځای کې ړانده نشته. په هره خبره باندې موږ د هر څه نه هر شي نه موږ محرومه یو. زموږ چې شتم از موږ څه نشته دی او چې زموږ نشته خو هسې زموږ نشته دی. تاسو وګورئ زما خویندې میندې لسو کیلو توړې ته ولاړې په قد کې، زه هغه سړي ته وایم چې 3 ځل وشرمېږي 15 ځل رسوا شي او اخرت دې خوار که چې تا له 108 ګونۍ راځي او تا خدای موړ مه که او تی یو سی په بل ځای کې خرڅ کړي او یو ته ګونۍ بدلې کړي، په چارمارۍ کې دکان لور کړي یا په رشکۍ کې دکان لور کړي یا په نورانو کې میاکلي کې دکان لور کړي یا په ډیرۍ کې دکان لور کړي او هغه 3 ځل وشرمېږه چې هغه ته ګونۍ بدلې کړي او بیا په بازار کې ستا او زما حق خرڅوي. او دا حکومت دی خدای پاک داسې رسوا کړي لکه فرعون او نمروز او شداد چې رسوا کړي وو، ځکه چې دی راوالي زما وړو او په ټرکونو وړو. ګرانو ملګرو دې چوک کې نن موږ راوتي یو هفتې نه دا کیسه روانه ده، نمبر دې تېرېږي، خو ډېره د افسوس خبره ده او په دې خبره لږ سوچ پکار دی چې په لومړۍ ورځ څوک راوتي وو د علاقې د قوم یا اوټ ورکړی وو یا ډاکه شوې وه، خو چې کوم خلک یې ممبران لیږلي دي او په کومو اسمبلو په چوکو باندې ناست دي پکار دی چې هلته هغه خبره وکړي. هغه دا ځای نه دی، دا زما او ستا ځای دی چې موږ چوک ته روځو او تپوس وکړو او د خپل حق دپاره اواز اوچت. کوم ځای کې چې دوی په هغه نرمو صوپو کې تاویږي که نه هلته دله پکار دي چې ودرېږي، دې تپوس وکړي چې دې قوم ته باوجود د دې چې څنګه تسلیم پایي وویلې چې دوی سره د 85 ورځو کوټه ده، 85 نه ده 100 او 140 ورځې پاتې دي چې کوم دوی مخکې دغه ورکړي وو که نه هغه ورځو کې د 152 ورځو کوټه وه. د دلته د قوم ضرورت چې دی یا د دلته سرکاري میلونو نه کوټه وځي نو هغه 6,000 میټریک ټنه ده، 6,000 منه ده یا تقریبا دومره ده. د 6,000 میټریک ټن په ځای باندې دوی هلته تاله ولګوله او ورته وي زما ضرورت د 6,000 میټریک ټن او زه لېږمه بازار ته چې نه ته 4,500 میټریک ټن اوړه کوه او دا چې دی نو قوم ته ولېږه. ضروري خبره ده چې دلته بحران جوړ شو، دلته کوټې پیدا شولې، دلته د خلکو ته چې دی نو الاټمنټ وشو چې دله به دومره اوړه ورکړې او دله به دومره ورکړې، زه ته بل غریب هغه خوار شو. نن زنانه روزي، نن ماشوم روزي، خلک وړو پسې ګرځي. د خلکو توجه د هغه اصل مسلو نه د وختلو دپاره د کرسۍ جنګ دی چې لاور به څوک نیسي او اسلام آباد به څوک نیسي. زه خو ټیک ده
زما د ځینو ملګرو صرف خبره کوي زه وایم چې هغه د وفاق هغه چې راوتي وو هغوی څه وکړل ولې ده سره اختیار نشته چې دې صوبې باندې رحم وکړي دې اوړه ورکړي دا بجلي خو د ده په کنټرول کې تاسو بجلي شته آیا تاسو ته چې دی نو چې هغه کومه وعده یې کړې ده چې 8 ګنټې به هغه 8 ګنټې بجلي کومه په کوم فیډر چلیږي د بازار په فیډر نه چلیږي چې کیبل یې لګولی دی میټر یې لګولی دی هغې کې هم نشته دی ګیس هم نشته دی سی ان جي نشته دی چې کوم ګاډي ته خېږي چې څه اخیستی هغه وایي که 200 راکړی وړم دی که نی نو کوزېږه دا ټول بحران دی خدای باندې خبره لږ سوچ موږ له هم پکار دی چې کوم ټیم کې مونږ اوټ استعمالوو پکار دی چې هغه ټیم کې مونږ سوچ وکړو چې یاره مونږ دغه ځای له لیګو څه وکړو یو سړی سپلای لځي او د موچي په ځای د ترکاڼ دکان لځي هغه به چا هم سپلای جوړې نه کړي پکار دی چې مونږ هغه ټیم کې سوچ وکړو مونږ قومي وطن پارټي په دې وخت کې د قوم سره ولاړ یو مونږ مطالبه ده مونږ دا نه ویو چې یاره صوبه دې وکړي یا وفاق دې وکړي مونږ ویو چې یاره دلته په هر دکان کې هر سړي ته په ارزان نرخ د اوړه میلاویږي په پنجاب کې یو نرخ چلیږي دلته بل نرخ چلیږي په سند کې بل نرخ چلیږي مونږ څه کفر کړی دی پکار دا ده چې بیا بجلي مونږ پیدا کوو ما ته ارزانه راکوه هغه له په بل نرخ ورکوه ډېر او د هغې د پاسه مونږ یو غنم په دې ډېری بازار کې پرې سره ګران وښکو چې څه زمونږ د خویندو زنګان دي دفترونه دې په عامه کې خراب کړل او هغه ته خرڅ کړل د خدای غله چې تاسو چې دې او یا د نسو کېدو د کوڅې چې دې تاسو غلي یې تاسو چې دې ستاسو وزیر اعظم خو نه غلا کړې وه تاسو خو د امنیت تباه کړی دی زر تر زره دی که کوم سرکاري محکمې دي هغوی دې د هر کلي لپاره په چپه د هر کلي لپاره دې سپېشل کوټه مقرر کړي چې زموږ دا افغان دې میان دی دې سړکونو ته نه راځي دې بازارونو ته نه راځي او زموږ عزت دې بحال کړي دا چیټیایي حکومت په خپل هم بې عزته دی خو دا زموږ له خلکو عزتونه خراب کړل بل د دې لپاره ټکسیان ته یو اعلان موږ کوو ټکسیانه تا ګوره ډېر زیاتې راغېښتې دي دا بجلي چې دی ستا د پلار نه ده دا سرکاري بجلي ده او ته چا نن بجلي نه ورکړې نو دا سترې دې موږ ته زموږ د بې لکونو روپو ځمکې خرابې کړي دي 132 لاک دې تا راوستې دي هغه تا ټول چې تاسې شپقدر بدمور کې راوستې دي دغه خلکو نه دغه خلک به دا سترې ستا راوغورځوي مونږ که یو ځل ووایو چې دا ستنې به دې نه وي نو دا ستنه به دې یو هم نه وي بیا به ته چې د کارخانو نه تله او چا نه به ته غلا پیسې دي چې بجلي نه وي څه بیا د بل چا نه به غلا نه شي کولی خو مهرباني وکړه د عوامو نه بجلي ورکړه د دوی جوماتونه تاشال کړل د دوی کورونه تاشال کړل ته د دوی دښمنې او د خپلو بچو غم کې خدای خو دې دغه مجلس په هغه مخته کړه لکه څنګه چې زموږ علاقه په هغه مخته کړې ده خان لري افغان لري یا له یو اتفاق کې یا له مسلمانونو اخلاص کې یا له دې پیډي د دې غضب نه خلاص کې او خدای رسوا کې او زمونږ خانان له بیا خدای حکومت ورکړي زمونږ د دې خلکو چې د حقونه مونږ له راکړي او دې خلکو د حقونه ورکړي مونږ خدای ټول په دې ښایسته کوو همدا کلمه